Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sir Dr. Kashif Nawaz. لکه څنګه چې موږ تاسو ته پته چې په شجره نسب کې موږ روان د ناخور او د هاران اولاد په حصہ نمبر 6 کې بیان شو. نن چې کوم زموږ لیکچر دی هغه عربي مستغربه دی، یعنی حضرت اسماعیل علیه السلام چې کوم اولاد دی هغه ته موږ عربي مستغربه وایو. نو اوب نن چې کوم دی بیانو. بیا چې کوم دی تاریخ خدا هم وایي چې تاریخ چې کوم دی داسو د یو بوت ساتلو د هغه نوم آزرو. مختلف قسمه کې اقوال دي. حضرت ابراهیم علیه السلام سره زیاتره چې کله د والد نوم راځي آزر راځي، خو آزر الله به پوهېږي چې آزر چې کوم دی دا د تاریخ سو بوتو بل ځای کې لیکي چې نه تاریخ مسلمانو او آزر کافرو، نو په دې الله پوهېږي. نو د آزر تاریخ نه چې کوم دی ناخور، هاران، سارا او ابراهیم پیدا شو. ابراهیم علیه السلام په حصہ نمبر 6 کې ناخور او هاران اولاد بیان شو. نن چې کوم زموږ لیکچر دی هغه حضرت ابراهیم علیه السلام دی. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم دی کومو بیبیانو سره نکاح تړلې ده هغې کې پیلنۍ نمبر سارا وه، بله هاجره وه، بل و حجون او بل و قطوره. د قطوره نه چې کوم دی مدین پیدا شو، زمران پیدا شو، سوخ یا شوخ پیدا شو، بل زیو یقسان، بل زیو نقش، بل زیو اسباق، بل د زیو مدین چې د مدین صالح چې ورته یو علاقه د په هغه ځای کې چې کوم دی په نوم باندې یادېږي. د مدین نه چې کوم دی یسجر پیدا شو، د یسجر زوی میکیل پیدا شو، او د میکیل نه چې کوم دی بیا حضرت شعیب علیه السلام پیدا شوی دی. او د شعیب علیه السلام واقعه که چې د پته نه په مختلف قسمه کې ویډیو کې مشته دی، د دې په ویډیو کې به تاسو په انټرنیټ کې کتلی شئ شعیب علیه السلام چې کوم دی کوم څه لپاره رالیږلی شو. بل د بیبي وه د حضرت ابراهیم علیه السلام حجون نوم و، د هغې نه پیدا شو کیسان، سورج، امیم، توتان او نافس. بله د بیبي وه حضرت ابراهیم علیه السلام څوک؟ حضرت سارا علیه السلام. تاریخ لیکي چې په زنانو کې د ټولو دنیا کې ښایسته ښایست د سارا و، په ټولو کې ښایسته ښایست د چا و؟ د سارا و. نو دی چې کله په مصر باندې تېرېدو، کله چې ابراهیم علیه السلام څه شو آزر د خپل کور نه وویستو ابراهیم علیه السلام، نو ده سره دغه ټایم کې خپله بیبي هم وه سارا علیه السلام. نو چې کله دی په مصر تېرېدو نو په مصر فرعون دا عادت و چې هغه به څه کولو ښځې چې وي او یې دې څارولې او خور یې ورته پرېښوه. نو چې هغه ځای ته ورسېد دا خو د ده بیبي وه د ابراهیم علیه السلام. نو دوی سره څه چل وشو؟ ده ورته ویل چې داسې کار دی چې یو مسلمان د بل مسلمان په دنیا کې رور او خور دي. نو موږ په خوله ورته وایو چې دا مې رور دی، ته به ورته وایي چې دا مې زه به ورته وایم چې خور مې ده. خو په زړه کې موږ خپلو کې څه یو توجیه استعمال کړه چې ښځه او خاوند یو. خو بیا هم هغه ظالم فرعون چې کوم دی خپل حرکت وکړو، هغه خپله وعده چې کوم قانون د جوړ کړه هغه قانون یې مات کړو، ځکه چې دا انتهایي ښایسته وه. د ده چې کوم دی ورته صبر ونه شو. خو بیا چې کوم دی هغې نه پس هم چې کوم دی ده دوه درې ځله حرکات وکړو، نو چې کله ده وکړه چې یاره دا خو انتهایي د الله والا بنده ده، نو ده چې کوم دی سارا علیه السلام نه بیا هاجره په خدمت کې ورکړه. نو خدمت کې چې وکړه اوس هم یهودیان او عیسایان دا خبره کوي چې حضرت اسحاق علیه السلام په مرتبه کې د حضرت اسماعیل علیه السلام نه اوچت دی، ځکه چې دا دا د اوچت خاندان ښځه وه. څوک؟ د سارا. او دویمه خبره دا چې د سارا لی دا هاجره چې کوم د خدمتګاره وه، یعنې کم نسبت ورته کېږي چې خدمتګاره وه، دا د ده نوکره وه، د څه نوکره وه؟ د سارا علیه السلام. نو هغوی دا دغه کوي. نو بیا چې کوم دی د سارا نه حضرت اسحاق علیه السلام پیدا شو چې دی په بیت المقدس کې چې کوم دی بیا څه شو د ده نسل خور شوی او لوی. نو اسحاق علیه السلام د رفقه سره نکاح تړلی وه، د لابن خور وه. د رفقه او د اسحاق علیه السلام چې کله نکاح وشوه د ده نه دوه اولاد پیدا شو، یو و یعقوب او بل و عیسو. یعقوب علیه السلام حصہ په حصہ نمبر 8 کې بیان شي، اتم نمبر حصہ کې. عیسو تاریخ لیکي چې دا د ډېر لوی لوی جیدادونه او دومره و چې ده سره بیا سنبالېدو ځای نه و چې دا اوس زه کوم ځای کې کېدم دا خزانې او دا مال به ویشار یوشي زه بیا به ګرځېدو. نو د عیسو چې کوم دی درې ښځې وي، یو و بشامه، یو و اهلیبیمه او بل و عاده. بشامه نه چې کوم دی راغویل پیدا شو، د راغویل نه چې کوم دی نخت
زارخ، صفا او مزاح دا پیدا شو. بیا د زارخ نه چې کوم دی اموس پیدا شو، او بیا د اموس نه چې کوم دی حضرت ایوب علیه السلام پیدا شو. بې انتهایي صبر کوونکی حضرت ایوب علیه السلام. بل د ده ښځه وه اهلبیمه. د اهلبیمه نه 3 بچي پیدا وو، یعوس، یعلام او کوره. بل د عیسو ښځه وه ادا. د ادا نه پیدا شوی الیبس. د الیبس بیا 4 زامن وو، یو وو قنز، بل وو جوتام، بل عمر او بل وو تیمان. دا چا اولاد د عیسو. او الریډي عیسو چې کوم دی بې انتهایي جایدادمن انسان و، ده سره ډېر لوی جایداد و. نو ځکه حضرت ایوب علیه السلام چې کوم خاندان و دا ډېر انتهایي مالدار و. د ده بال بچ او ده الله تعالی بال بچ ورکړل، لوی لوی جایداد و ځمکه وه. خو الله تعالی ترې اچانک هغه هر څه واخیستو او په بیمارۍ کې څه کړو مبتلا کړو، امتحان یې پرې راوستو الله تعالی. امتحان او انسانانو ته یې خیل چې وګوره زما نه بیا نو دومره سختې تېرې کړي دي، تاسو یې ولې نه تېروئ؟ دومره سخت دغه چې کوم دی ایوب علیه السلام بیا تېر کړي. د نسل چې کوم دی خاندان اوچت خاندان د ایوب علیه السلام او جایدادمن خلک وو. باقي چې کوم د حضرت اسحاق علیه السلام دویم زوی یعقوب او په وړاندې حصه کې راشي په حصه نمبر 8 کې یعقوب علیه السلام. بیا یعقوب چې کوم دی د لابن دغه دی لابن چې کوم دی سخر دی راهیل یې وله ورکړې وه او لیه یې وله ورکړې وه. د هغې سره چې کوم دی یعقوب علیه السلام نکاح تړلی او د هغې نه چې کوم اولاد پیدا شوی او په حصه نمبر 8 کې بیان شي. خو بله د ده حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي وه، د هغې نوم هاجره وه. څه نوم یې هاجره چې فرعون د ساره علیه السلام نه په خادمې کې ورکړ. د پیلنۍ حضرت ابراهیم علیه السلام له اولاد ورکړی شو څوک؟ اسماعیل علیه السلام. په تورات په بایبل کې د ده نوم راغلی و ابرام. خو بیا چې کله ابرام نه پس چې کوم دی څه وکړو الله تعالی ورته چې نه دی نه پس په ابرام نوم ستاني ابراهیم به وي، یعنې ستا نسل به چې کوم دی سیوا کېږي. نو بیا د ده نسل چې کوم دی څو شو؟ زیاتر نبیان، لږ نبیان به چې کوم دی په نورو اولادو کې راغلي، زیاتر اولاد چې کوم دی بیا د چا په اولادو کې راغلی؟ د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولادو کې راغلی دی. د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې څه دي؟ زیاتر نبیان راغلي. نو بیا چې کوم دی الله تعالی هغه دعا قبوله شوې وه. نو حضرت هاجره نه چې کوم دی اسماعیل علیه السلام پیدا شو. څوک؟ اسماعیل. دی چې کوم دی حضرت اسحاق علیه السلام په بیت المقدس کې آباد شو. خانه کعبه کې چې کوم دی بیا حضرت اسماعیل علیه السلام لوی شوی د هغه ځای. خو د اسماعیل علیه السلام بیا 12 چې کوم دی زامن وو. د څه نه 2 ښځې وي، یو و اماره وه او بلې چې کوم دی بیا د مزاز لور مخکې حصه کې تېره شوه د جرهم قبیلې چې موږ د هغو بیان کړو. نو هغې د مزاز لور و سیده. د هغې نه الله تعالی دله 12 اولاد ورکړو. یو و نابت، بل و قیدار. قیدار چې کومه حصه ده هغه په حصه نمبر 9 یا 10 کې بیان شي. قیدار ځکه چې د حضرت اسماعیل علیه السلام په 12 اولادو کې 10 چې کوم دی هغه نابت شو، یعنې د وخت سره چې کوم دی ختم شو، او نابت او قیدار چې کوم نسل و هغه بیا مخکې لاړو. نو په هغې کې بیا چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب شوی په قیدار کې شوی دی. نو قیدار حصه به په حصه نمبر 10 یا 8 یا 9 کې بیان شي. بل د ده زوی ادبیل یا ادیبل، بل د ده زوی میشا، بل د اسماعیل علیه السلام زوی مسمع، بل و دعا، بل و ماس، بل و عدد، بل و نفیس، بل و طور، بل و میرمان، قیرمان. بل د ده زوی قیرمان او بل و تیما. حصہ نمبر 8 ضرور وګورئ.